دا تختی نمبر 21 د لام په قواعدو کې ده. د لام دوه قسم قواعد دي. یو هغه قواعد چې په هغې کې لام پور ویلی کېږي او بل هغه چې لام نری ویلی کېږي. د هغې دواړو دپاره دوه قاعدې دي. او دا قاعدې چې څومره دي یا رستو راځي دا ټولې د حفظ والا هلکانو سره زیاتې لازمي دي او ناظرې والا که داسې وي هغې په دې باندې پوهېږي نو بیا ناظرې والا ته هم ښودل پکار دي چې د هغې ناظره هم دغه شانتې انداز سره شي نو ډېر به ښه وي. بهرحال د حفظ والا دپاره دا لازمي دي چې دا په هغې باندې یاد کړی شي. لومبۍ قاعده ده د لفظ الله د لام په باره کې چې د لفظ الله لام به کله پور ویلی کېږي. نو قاعده دا ده چې کله د لفظ الله د لام نه مخکې حرف ته یا زبر یا ته پیشي نو دا لفظ الله به غټ ویلی کېږي پور به ویلی کېږي. لکه داسې ان الله من الله هو الله اراد الله مريم اللهم قالوا اللهم سبحانك اللهم. دا ټول هغه شو د هغې مثالونه شو چې کله د لفظ الله نه مخکې حرف ته زبر وي. دې کې به اجرا په داسې کوئ چې دا لفظ الله به غټ ویلی کېږي ځکه چې د دې لفظ الله نه مخکې حرف ته زبر راغلی دی. او دا نور مثالونه د پیش دي لکه رفعه الله یبعثهم الله نصر الله. نو دې کې به اجرا داسې کوئ چې دا لفظ الله به پور ویلی کېږي غټ به ویلی کېږي ځکه چې د دې لفظ الله نه مخکې حرف ته پیش دی. دې پسې بیا د لفظ الله د لام د باریک ویلو قاعده ده چې کله به لفظ الله لام باریک ویلی کېږي نو د لفظ الله لام به باریک ویلی کېږي کله چې د دې نه مخکې حرف باندې پیش زیر وي. کله چې د لفظ الله د لام نه مخکې حرف ته زیر وي نو دا لفظ الله به باریک ویلی کېږي نری به ویلی کېږي. لکه مثال بسم الله لله يوفق الله يرفع الله قل اللهم لخلق الله. دا د دې اجرا به داسې کوئ دا لفظ الله به باریک ویلی کېږي ځکه چې د دې لفظ الله نه مخکې حرف ته زیر راغلی دی. دا تختی نمبر 21 شوله. دو قواعد په دې کې شو او تختی نمبر 22 کې د راپور قاعدې دا به وایو انشاءالله.